अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه ستاسو قربانه همیرا په دې پروګرام کور ښایست کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم امید لرم تاسو به ټول روغ جوړ یې پرون زمونږ پروګرام چې دی ټول په ټوله په ریډیو باندې تاسو به اورېدلی چې د پاکستان په ازادۍ کې د زنانو کردار حوالې سره مونږ خبرې کولې او بیا پکې مونږ دا وویل چې زمونږ پښتنې ښځم چې دی د دې نه وروسته نه وي هغه هم پکې پوره کردارونو نن چې دی موږ به مغه موضوع لږ شانتي نور چې دی مخکې بوزو او د دې موضوع چې دی نن د پروګرام هغه دی د ملک په ترقۍ کې اوس چې دی د ښځو څه کردار دی قائد اعظم چې کله پاکستان آزاد شو او په کراچۍ کې خپل پیله خطاب کولو نو هغه دا خبره کړې وه او هغه وخت کې د هغه ښځو ته چې دی مخاطبه شوې هم دا ویلي چې دا پاکستان چې دی نیم په نیمه ستاسو د زنانو دی نو په دې کې چې دی ستاسو حصہ د سړو نه بالکل کمه نه ده نو څنګه چې په ازادۍ کې چې دی فاطمه جینا لکه سړی چې دی بېشکه د سړي یو محنت دی زموږ ملک چې دی یو سړي په لاس باندې آزاد شوی دی یو لوی سوچ باندې آزاد شوی دی خو منګه که وګورو د هغه سړي د هغه همت چې څومره و د هغه په ژوند کې که منګه وګورو نو د هغه خویندې هم ورسره وي شیري جنا د هغې نوم دومره ډېر نشته دی په تاریخ په کتابونو کې خو هغه هم وه خپل رور سره ولاړه وه او فاطمه جنا چې دی هغه خپل رور سره وږه په وږه ولاړه وه او هغه همت یې ورکړی و چې پوره یو لوی ملک هغه آزاد کو زموږ دپاره بیا چې دی موږ که وګورو زموږ پهلنی وزیر اعظم د هغې کوروالا چې وه رانا لیاقت علي د هغې څومره ما پرونه مو ویلې چې د هغې خو ډېر زیات کارونه دي د دې ملک دپاره چې نن په فوج کې که موږ ښځې ګورو نو د هغې دپاره دي زموږ ښځو ډېر ځایونو کې چې دی د ملک نوم روښانه کړی دی که موږ وګورو امن میشن چې د اقوام متحده یو میشن دی هغې کې څومره ملکونو کې چې تنازع نو هغې دپاره د هر ملک فوجین چې دی برخه اخلي ورځي د هغو چې دی مرستیا کوي د هر قسم امداد ورله ورکوي نو دغه شان زموږ د ښځو دستې چې دی په 2019 کې تللی وې هلته د 15 زموږ افسرانو پکې د فوج د ښځو او هغو چې دی دومره خپل د زړه نه کار کړی و چې د پاکستان نوم یې روښانه کړی او په 2020 کې هغو ته د اقوام متحده تمغې ورکړې شوې وې د هغو په کارکردګۍ نو دا څه دي دا د ملک دپاره د ښځو کردار دی خو دا خبره بالکل نه ده چې موږ به دا ووایو چې هغه ښځې چې بهر کار کوي هغو چې د ملک په ترقۍ کې کردار دی او صرف مغه ښځې چې دی زموږ د تعریف قابله دي یا زموږ چې دی د ښه الفاظو قابله دي نه هغه ښځې هغه زنانه چې زموږ په کور کې دي لکه زموږ میندې خویندې هغه چې کم په کورونو کې کارونه کوي که هغې کورونه نه وی سنبال کړی نو تاسو سوچ کولی شئ چې زموږ د نارینه چې دي زموږ د ارونه چې دي د سړي چې دي به بهر چې دی ښه په ارام تسلی سره کار کولی شو نه هرګز نه دا د ښځې هر ځای کې کردار وي که هغه کور وي که هغه بهر وي که هغه ملکي سطح باندې ستاسو نه به هم خبرې اورو رای به مخلو چې تاسو د دې حوالې سره څه وایې او ستاسو په نظر کې داسې کمې ښځې تېرې شوي دي یا تاسو اوس هم ګورئ په معاشره کې چې هغې دو لګیا دی خپل کور دپاره خپل ملک دپاره کارونه کوي که هغه وړه سطح باندې که هغه لویه سطح باندې کال اخلو ګورو څوک دي موږ سره کم ځای نه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا فرجان ستړی مشې ډېره مینه الحمدلله زه خو ښه یم څنګه یې تاسو ښه امید لرم خوشحاله به الحمدلله خوشحاله یم ستاسو شوم اورېده یو په ډبل خوشحاله شو ته څنګه یې ښه یې څو صحت دې ښه دی الحمدلله زه بالکل ښه یم څوک او کوم ځای نه فرح خان فرح خان ما ستاسو اواز پېژندلی زه ډېره خوشحالېږم چې تاسو کله هم کال کوئ زه خپله خوشحالېږم یقینو ته توجه کې سره زه دومره مینه کوم لکه انسان یو خپلې خور سره کوي تhank you فرح خان د نن موضوع حوالې سره به څه خبره کوې ستا خو خپل هم ډېر کنټریبیوشن دی او ته چې دومره زبردست سوچ لري چې ته غواړې چې هغه جینکۍ چې مخې ته نشي راتلی یا د کم د مالی د مشکلاتو د وجې نه یا بل څه مشکلاتو نه هغو دپاره هم ته وایې چې زه به ضرور خامخا کار کوم نو
همیره خورجانې هر څه په خپل لاس کې دي. بالکل دا هم زموږ په لاس کې دي او بد هم زموږ په لاس کې دي که نه. جینکۍ چې لږ ځان کې ټیلنټ راولي، لږ ځان کې پوهه شعور راولي که نه، نو یقین وکړه چې هره یو جینۍ د پاکستان په مقابله کې به انشاءالله مخکې وړاندې ځي. بالکل خو مونږ یو په خپله هم کمک لري، یو زموږ د جینکو سره د مور و پلار سپورټینګ نشته دی، ځینې سره د خاوند نشته دی. خو هغه مور و پلار ته زه وایم چې پلیز څنګه خپل زوی ته مستقبل ورکوئ، تاسو یو لور ته ورکړئ، دا هم د مستقبل یو بچی ده، د پاکستان بچی ده. بالکل مخکې به پاکستان بوځي. خو مونږ دا نه چې آیا مونږ صرف تعلیم کړی دی، مونږ په هر یو څیز باندې پوهېږو که نه. تعلیم د تعلیمه جینکې هم د چا نه نه دی وروستی. بالکل لکه څنګه مونږ یو کار مونږ باندې د کور ذمهواري ده که نه، خپل کار په ښه طریقې سره کوو. دا شان د مونږ باندې د یو ملک د ترقۍ هم فرض دی. بالکل د کم بهارت له شکست پر قدام زموږ اصیل نو خویندې دي زموږ ورورانو. خو مونږ له پکار دي چې مونږ هم ځانه داسې جینکۍ جوړې کړو. الحمدلله ما ته څه پرابلم نه، زه څومره جینکو سره زه انشاءالله لګیا یم که نه. الله دې نور خوشي کوم راکړي انشاءالله. الله حوصله ډېره غټه راکړې ده، د هرې یو سختې مقابله کوم. انشاءالله پاکستان باندې به زه خپل ځان هم قرباني کوم انشاءالله انشاءالله. الله دې وکړي چې هره یو خور تکړه شي، بالکل ځان کې ټیلنټ راولي. زه صرف یو میسج کوم چې د پیله شروعات سخت وي، لکه نه چې انسان کار کوي، خو چې یو ځل ته د هغه کار په توکل وځي که نه، نو انشاءالله مخکې وړاندې به درته خپله لاره جوړېږي. بالکل بالکل همداسې ده. همیره خورجانې زه خپله دومره حادثې مې تېرې کړې دي که نه، خو ما خپله حوصله نه ده بایللې. بالکل دغه شانتې تاسو یو انسپیریشن یې دا چې څومره هم زموږ خویندې که دا پروګرام اوري د هغې دپاره هم یې چې د څومره سختو نه باوجود هم اوس هم ته دومره پازیټیو دومره اپټیمسټک سوچ لرې، دا ډېره لویه خبره ده، دا مثبت سوچ لرل. خو یو انسان خور یو څه به یې سوچ منه چې ما دومره سختې تېرې کړې دي، خو الحمدلله الله دې نور طاقت راکړي، الله دې نور صبر هم راکړي، الله دې ورسره ټیلنټ راکړي نور هم چې مونږ خپل ځان کمزوری کړو. زمونږ نه یو کار هم نه کېږي. مونږ خپل پاکستان ته چې د خپل کور روټۍ هم نشو پخولی. بالکل بالکل همداسې ده. ځان کې به جذبه راولو. پاکستان مونږ ته ډېر هر څه راکړي دي، د هغې په یو یو چیز باندې مونږ ویاړ کوو، فخر کوو. بالکل فرح خان ډېره مننه چې تاسو موږ ته کال وکړو، دومره مثبت سوچ هم چې دی که نه وړاندې کو خلکو سره هم شامل شیر کړلو. ما د اړخه زکیه خان خور ته او تاسو ته ډېرې دعاګانې ور روانه سته دي، د خوشحالو شه. امین یو خور امین. سلام کړی و د تاکل هغې ته زما د اړخه ډېر ډېر سلامونه او دعاګانې. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بالکل چې دی د فرح خان خور چې دی ډېر ښه خبرې وکړې چې څومره هم چې دی موږ سخته تېره کړو، خو نه مثبت سوچ لرل دا د انسان د وجود دپاره هم ښه دی او د ملک دپاره هم ښه دی. دغه شانتې چې موږ مثبت سوچ ټول لري او خپل همت نه بیلی نو هغې ډېر څه کولی شي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خوراکې څنګه یې؟ ښه یې؟ برابر یې؟ الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم. امید لرم تاسو به هم ښه یې. او څوک او د کم ځای نه؟ چې رضوان خټک د سره پلانې د ښکلي دلن نه جي. جی رضوان خټک صاحب تاسو به څه وایې د نن موضوع حوالې سره؟ بس پرونه خو مې اوس واورېدله، پرون مزیداره وه که نه. جی بس خو کله کله بس خاموشۍ کې واورو ډېر څه ونه زده کوو که نه. ډېره مننه. او خوند کوي جي داسې مختلف شبو کې مختلف خلکو حقوق لغونې سرګل په کار وي که نه، څرګنده شي لږ. بالکل بالکل همداسې ده. او زه دا وایم چې خوراک ستاسو ټاپک دا خو ډېر زبردست زده کړه ده او ډېر خلکو ته ځان پته ولګي موږ کې دومره کمال شته که نه. جی او بده مرګه بس خبرې ډېر خلک کوي خو حقیقت نه وایي، څه وجه وي که نه. جی او دې باندې بس سیله نه شو بهرحال حقیقت ډېر زبردست شی ده او ډېره مزه کوي که نه. او الله دا وکړي چې مو مشرق حقیقت پیدا شي که نه. بالکل بالکل. او زه دا وایم چې بالکل ښځې خو ډېوه مشره ده، یوه دنیا دی که نه. او بده مرګه دلته موږ سره که سوچ وکړو مختلف شعبو کې مختلف وختو کې موږ سره ښځې خدمت کوي او فرض جوړېږي، دا فرض جوړېږي که نه هرې ښځې د کور مثال د ملک دی. او د ملک کې داسې کور کې څنګه مشر کشر وي او داسې ملک کې مشر کشر وي ضرور که نه.
او دلته چې سوچ وکړو دلته هر قوم کې ښځې ډېر مخته لاړې دي، هر قوم کې دي مختلف په پاکستان کې به ته په دلته دنیا قومونه دي هغو ښځې مختلف خدمتونه کړي، مختلف نومې ته رسېدلي دي او صرف یو مو پښتانه چې کوم دي او بده مرګه دلته ټول وایو مسلمانان یو خو دلته مو کې کوم حساب کتاب به ډېر پاتې راغلی یو که نه. او زه دا وایم چې دلته زده کې دلته مو مثال خپل ښځې د قوم خدمت نه رسو هغه قومونو ولا ښځې چې زه به درته وایم مختلف قومونو کې هغه ښځې نن یوه نما ده یو ملک خدمت د خلکو خدمت او د ډېر په غوټه سطحه اوس د ادارې شایم مو زنانه په دو کې دي ډېر ټیم لګي دا ټاپک باندې که نه جی. او خو زه دا یم چې صرف پښتانه دي چې هغو ښځې قابلې ډېرې دي او ډېر څنګه چې د سړي مختلفو ملکونو کې مختلف نومو ته رسېدلي دي او داسې زنانه رسېدلی شي بالکل بده مرګه دی بس دلته نه رسوي او زه الله د وکړي چې دی خپل زنانه خپل ملک خدمت کې اصلي کړي او مقصد ته یې ورسوي او قوم نوما وکړي د ملک نوما وکړي د خدمت نوما وکړي چې یو خدمت حاصل کړي یو ډاکټري یو استوزي نه څه نه جوړېږي مختلف شعبو ته نوځي که نه. بالکل رضوان خټک صاحب ډېره مننه تاسو چې دی دغه پروګرام په دې روان دی او موږ پې خبرې اترې ځکه کوو چې خپل د معاشرې او د خپل ښځو چې دی مثبت صورت هم خلکو ته وښایو. بالکل او خبرې لوري ډېرې خوراکي کېږي بس دا خبرې به کپي وي ډېرې خبرې وي په دې باندې ډېر بحث کېږي انشاءالله بیا به تاسو سره پې خبرې اترې کوو خامخا به تاسو نه مورو. مننه جی بس تاسو سلام کو ټول اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. جی بالکل همداسې دا زمونږ اکثر چې دی زه به دا ووایم چې ښځې په ډېرو شعبو کې هم کار کوي ډېرو ادارو کې هم کار کوي. که موږ وګورو ملیحه لودي چې دی هغه په اقوام متحده کې چې دی زمونږ د پاکستان طرف نه ښځه وه چې هغه ناسته وه هغه سفیر هم پاتې شوې ده دغه شانتې بېنظیره په ټوله دنیا کې که موږ وګورو زمونږ د پاکستان نه پهله ښځه وزیر اعظمه چې ده بېنظیر بوټو د هغې مثال دی چې نه په کوم یو ملک کې چې دی هغې نه مخکې اسلامي څومره ملکونه دي په هغو کې هم نه پهله ښځه وایي دومره ښځو لپاره لارې کلاوي کې چې هغه مختلف شعبو کې لاړې که هغه فوج دی که هغه چې دی هوایي جهاز چلولي که ګاډۍ چلولي هر څه کې چې دی اوس ښځې دي. خو د دې میډیا زمونږ د پروګرامونو مقصد هم دا دی چې د خپلې معاشرې مثبت شکل خلکو ته وښایو ولی چې په دې معاشره کې صرف همدا نه دي چې غلطې خبرې روانې دي یا غلط کارونه روان دي زمونږ ډېرې پښتنې خویندې چې دی په ډېرو لویو عهدو باندې دي څنګه په KP کې چې دی اوس وایس چانسلر عهدې ته ورسېدي په یونیورسټیانو کې دي وکیلې دي او دا شته دی خو هغې مخامخ نه دي نو د دې په وجه خلکو ته پته هم نه دی چې هغې دو خامخا چې دی په دې ادارو کې دي نو د هغو درسته سپورټ هم دی هغې به مخې ته راولو د هغې حوالې سره به هم خبرې کوو څنګه که موږ وګورو چې هنا رباني کر ده هغه وزیر خارجه هم پاتې شوې ده دغه شانتې هغه چې دی بهر زموږ سفیر هم پاتې شوي نو موږ دا شیز نشو اګنور کولی او خپل پروګرام کې موږ خامخا داسې نمونه او داسې خلک شاملو چې خلکو ته پته ولګي. تاسو د ټلیفون د لارې موږ سره چې دی خبره کولی شئ او خپل ایکسپیرینس خامخا شیر کوئ. زه خو دا وایم چې صرف دا ویل نه پکار چې موږ ته دا کول پکار دی یا داسې کول نه شته دی داسې ډېر لوی مثالونه شته دی دې نه خلکو ته همت ملاویږي چې او داسې خلک شته دی موږ هم کولی شو. هلو السلام علیکم. هلو نو موږ دا نشو ویلی چې پاکستان کې د ښځو ته نه حقوق شته او پښتنو کې نه ما تاسو ته پهله مو ویل چې پښتانه خو زیات د ښځو چې دی هغو عزت کوي. څنګه مې پرون چې دی کیسه کوله د ملالۍ د میوند په میدان کې په 1880 کې چې دی هغه په جنگ په میدان کې وه او خپل چې دی زړوکې هغې چې دی خوځولو په میدان کې او همت یې ورکولو سړوله نو دا د هغې ډېر لوی کردار دی. نو د دې نه دا هم معلومیږي چې زمونږ پښتنو به چې دی هغو ښځې که د جنگ میدان د کور نه والې تر جنگ میدانه پورې د هغو یو اهمیت و هغې به ځان سره
بوتلې. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشي درته وایي خورجان. جی څوک او د کوم ځای نه؟ الحمدلله ملا خیر خبرې کوم. جی الحمدلله صاحب، تاسو به د موضوع حوالې سره څه خبره کوئ یا ستاسو په زه به دا غواړم چې که تاسو داسې څه لیدلي وي یا داسې ستاسو په نظر کې کومه یوه ښځه وي چې هغه لګیا وي، کار کوي کور دپاره یا د ملک دپاره، نو خامخا به تاسو شاملوئ هغه. بالکل خورجان، زه خو دا ول غواړم د تاڼیانې نه دي چکچکې دا په یو لاس نه کېږي، دا په دواړو لاسو بچاوېږي. بالکل بالکل. او که چېرې موږ په نجونو باندې په زنانه باندې موږ تعلیم ایجوکیشن وکړو چې که خورجانې دغه ملک او معاشره او کلی چې دا ټول په ترقي خواته روان دي. بالکل. او زه به داسې ما ډېرې زنانه لیدلي دي خورجانې په کورو کې کار کوي، دا د لاس کارونه نه دي، کشتکاري. جی جی جی. دوپټو باندې چې دا ګلان جوړوي، دا کوم کالي چې جوړوي، دا پخوا رسم رواج کالي نه دي، دا تقریبا داسې ګلان او نقشې پسې جوړوي. بالکل بالکل. دا ته چې موږ داسې ډېر خواتین چې دوی پر دوه باندې مصروفه دي، تقریبا داسې ډېرې کونډې ښځې سته خورجانې پر دوه باندې مصروفه دي که نه. جی. په دې کې تقریبا دوی یو شی جوړوي، تقریبا یا دوپټه شی جوړوي، نه کار کوي لاس دې باندې خالي دوی ظرفې مزدوري اخلي، هغه بیا د کور بچیان پالله کوي خورجانې. جی بالکل بالکل ستاسو خبره خو. جی جی. زه دا ور غواړم خورجانې نن سبا خورجان ته په دې رنګه ماشینان راوتل، لکه چینا ماشینان راوتلي، زغمیان او دا شان په کورو کې پراته دي، ټول زنانه په کورو کې دا کارونه په جوړولی شي خورجانې. بالکل بالکل. الحمدلله صاحب ډېره مننه تاسو کال وکړو او دا خبره بالکل ټیک ده چې الحمدلله صاحب کوم طرف ته اشاره کړې ده، دا بالکل صحیح ده چې دا موږ وګورو زموږ د کور ډیکوریشن او کم ته چې موږ ډېر زیات وایو چې د هینډ میډ ښه د هینډ میډ بیګز چې دي یا چې د اون نه داسې د ګلګت بلتستان چې کومې ښځې دي یا د بلوچستان کویټه، دا ټول یې زموږ د قبایلو ښځې چې دی دا د لاسو نه چې دی جورابې، بنینونه، سویټرې دا چې کوم جوړوي دي دا په بهر ملکونو کې دي. لکه زما خپلې ډېرې ملګري دي چې هغه د ګولف لکه عربو ملکونو کې دي، نو هغې اکثر وایي چې موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې کله موږ د هغو په شاپینګ مالز کې چې دی د پاکستان جوړېدلی شی وګورو، فروټ وګورو، دغه نو دا څه دي او دا ټول بزنس چې دی د ګوتو لاس کارونه، بیګونه، جورابې شولې یا هغه کپړې شولې، څنګه چې دی د افغانستان دا په جوړو باندې ټیپ شولو، جولري شوله، دا هر څه چې دی که نه دا زموږ ښځې لګیا دی کوي او صرف ملکي سطح باندې نه به بهر ملک باندې هم ځي هغه. نو دا شته دی او دا دغه روان دی، دا موږ نشو اګنور کولی، موږ دا نشو ویلی چې او بالکل کومه ښځه چې دی ډېره لوی سطح باندې ده نو هغه ملک په ترقي کې لګیا ده، نه چې کومه په کور کې ده هغې هم ډېر لوی کردار دی. ګورو څوک دی موږ سره کال. هلو السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. څوک او کوم ځای نه؟ کال ډراپ شو، پروبابلی دا فیمیلی وه، د آواز نه خو همدا لګېدو. خامخا فیمیلز د کال وکړي او هغه فیمیلز چې کوم دا زما پروګرام اوري او هغه څه نه څه د ملک په ترقۍ کې د هغه لږ خپل کردار ادا کوي، که هغه په کور کې یو ورکوډې شانتې بزنس وي او که په اداره کې چې دی کم یو کار وي، نو هغه خامخا ویلی شي، دې نه به خلکو ته هم پته لګي چې او زموږ پښتنې ښځې هم کار کوي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میډم څنګه حال دی؟ الحمدلله زه ښه یم. څوک او د کوم ځای نه؟ رحمان الله خبرې کوم چې خبر نشتی نه او ډېر کوشش کوم خو تاسو لمبر ملاویږي نه او ستاسو پروګرام مې ډېر زیات خوښ دی. ډېره مننه. د نن موضوع حوالې سره به تاسو څه وایي رحمان صاحب؟ نو تاسو هغه ما تاسو کې اورېدلو ډېر ښه پروګرام و پر زنانو باندې، یا نن مې دا د لغونتو واورېدو. جی جی. او زه خو دا په خپلو بچو باندې مې تعلیم وکړه، بلکې یو بل ته وکړه، د کور نه ډېر غریب یم جی، او کمزوره پوزیشن مې ده، خو هغه 12 او دا په لکه زما یو چیرمین دی په ځای را هغه سبق وي، الله دې ښه ساتي. آمین آمین. او دغه شان په لورو باندې مې را هغه سبق وي 12 پورې، نو دا ډېر ښه شی دی، خو غریب سړي ډېر دا هم ډېره لویه خبره ده چې تاسو دا 12 دا ډېر لکه تاسو چې د بنیادي تعلیم خو ورکړی دی، دا ډېره لویه خبره ده. او موږ خپله نو کړی، نو ډېر زیات خفه موږ نه وي چې دوی تعلیمونه وکړي. نو زما یو
ډایرکټر الله پاک توګه دا یو کال نیم چې مړ دی شاهجهان خان نو زما ټول بچو باندې هغه تعلیم ماته تام نه کړی دی هم نه کوي هغه ته دا ډېر دواګانې کوو ډېره من کتابونه ولا هغه غوښتي صحیح دلته چې ولا اډمیشن هغه ورکړی دی په پېښور یونیورسټي دغه شان زموږ سجاستر چیرمن دی نو هغه هم راله په یو بچي باندې تعلیم وکړو دغه شان یو بل وکړل خو دا دوره شو چې هغه سترګې لوندې ورته ورته نوکري بیا نه میلاویږي هلته ورته سروس نه میلاویږي د پاکستان پوزیشن 0 دی بس څه به ووایو الله پاک دې رحم وکړي انشاءالله خامخا د چا محنت ضایع نه ځي او ستاسو بچي به هم ضرور کامیابیږي او مونږ خو دارې نوکري نشته کې وکړه هغه هم دارې تنخواګانې نشته دارې 3-4 میاشتې شر پروفیسورانو نشته زموږ نشته او دارې ډیوټي کوو سهار 8 بجې 7 بجې مونږ حاضر یو 8 بجې زموږ چیرمن او ډایرکټر ناسي جی ځکه چې زموږ یو سټوډنټ اته بجو نه لیټ کېږي نو بیا ورپسې هغوی ور بند کړي بیا یې نه پرېږدي زموږ 8 بجې کلاسونه لګي جی او خپل محنت کوو خپله مزدوري کوو د هغې د پاس هم دارې تنخواګاه دوکاندار ته یو یکم وکړو چې یکم راشي هغه ته مونږ بې اعتماده شو بیا ورته بل یکم وکړو دارې 3 میاشتو بل مونږ جمع نه کړې بجلۍ دارې 3 میاشتو وښې مونږ دوکاندار له دغه نه راورکړې نو موږ په بیناریان یو سیاسي خلکو وخوړو دا سیاسي خلکو زموږ ملک تباه کړو بس الله پاک دې چې ډېر رحم وکړي خامخا ستاسو خبره به خلک اوري او زه خو وایم چې دا د پېښور یونیورسټي او دا څومره هم چې سرکاري یونیورسټیانې دي د دې دا چې د فنډونو مسله ده دا د الله پاک په زر تر زر وره میډم دا دوی په ځینې پیسې خرابوي خپلې خرچې نه کموي دا اول وایي موږ به یو ګاډی استعمالو بیا ورسره 10 ګاډي اول وایي موږ به یو دفتر استعمالو بیا ورسره بلا دفتري چې ګورې نه ولې یو بنګله بیا 10 بنګلې که نه دوی سره چا هم استصحاب ونه کوو صحیح ډېره مننه رحمان الله صاحب تاسو چې د کال وکړو زموږ د پروګرام دا وخم په خپل اختتام ته رسي دی چې دا لاست کال و دی ډېره ګیله وکړه واقعي دلته چې څومره پبلک یونیورسټیز دي را سرکاري یونیورسټیانې دي خسارې دغه خو ښکار خو دي موږ به دای اپیل کولی شو چې د دې حکومت چې دی د دې د مطالبې واوري او د دې دا چې څومره هم د پروفیسرانو نه د چیرمن نه واخلې تر چپړاسي پورې که د عام صفایي والا هم وي د هغې پورې د هغوی د تنخواګانې د بحال شي په دې موضوع باندې به خبرې اترې جاري وي اوس موږ زه خپل یو وړې شان دمې طرف ته نیوز بلټن به تاسو واورئ او د اذان وقفه به وي او هغې نه پس به چې دی تاسو دا پروګرام د ریډیو د لارې اورئ تر 2 بجو پورې او دې حوالې سره به خبرې کوو تاسو نه به م اورو او خپله به م وایو ما له اجازت راکوئ الله په امان